بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. مظفر شاه باچا د لایو پروګرام سره د خپل مرګري شهاب خان یو پیر بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. او ګرانو کتونکو څنګه چې روزانه مونږ یو نوې پروګرام ستاسو په خدمت کې راوړو او ستاسو سره شاملې نو نن را سره ډېر وخت پس چې کوم دینو شهاب خان هم راغلی دی. او شهاب خان چې کوم دینو هغه د کرونا وایرس د یری چې کوم دینو ځان کورنټاین کړی دی او ډېر لري ګرځي. په هر حال نن زموږ سره په پروګرام کې شریک دی او ستاسو کارونه او ستاسو دغه چې کوم دی هغه به مونږ نن د ځان سره اخلو. زموږ نن چې کوم دینو د پاس مونږ په دې ویډیو کې هغه خپل لینک نه دی شیر کړی، خو غلطي رانه شوې ده. خو دلته کې د کمنټس کې چې کوم دی نو دغه لینک مونږ شیر کوو. تاسو زموږ سره په پروګرام کې شرکت کولی شئ. لینک چې کوم دی هغه تاسو د کمنټس نه کاپي کړئ او په ګوګل کروم کې کولاو کړئ او په دغه طریقه باندې زموږ سره په پروګرام کې شریک شئ. شهاب خان ډېر وخت پس راغلی د ایم پی نیوز سټوډیو ته او سرګرمۍ دې هم کوي، د خلک د پوښتنې هم کوي. نو د خپلو کتونکو سره به څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه مظفر شاه باچا ستاسو چې نن ستاسو سره یو ځای ناست یم. د خپلو کتونکو هم ډیره شکریا ادا کوم چې زما پوښتنه کوي. نو زه به صرف دومره ووایم چې موجوده حالات چې دی هغه لکه انتهایی خراب دي او هر سړی یریږي، نو موږ هم انسانان یو، موږ هم یریږو. نو د دغې وجې نه چې دی نن زه تقریبا ښه پوره کافي وخت وشو چې زه نه وم راغلی او خپل سټوډیو کې چې دی ډېر وخت پس ناستې کوم ستا سره. نو ستا یو جهان مننه ادا کوم او د کتونکو ته به زه صرف دغه ووایم چې چونکې احتیاطي تدابیر چې ول هغه ضروري دي، اوس هم ضروري دي. حالات چې دي هغه خراب دي، نو د دغې وجې نه چې دی ما غیر حاضر شوی وم. بخښنه به غواړم د کتونکو نه او ډېره شکریا یې ادا کوم چې زما تپوس کوي. نو نن چونکې ټاپک خو نشته، خو بیا هم زمونږ چې څومره هم کتونکي دي د هغو دپاره مونږ دا ناستې کوو. انشاءالله چې څه تپوس پوښتنه وي مونږ به ورله جواب ورکوو. بالکل. زمونږ بعضې ورځ داسې چې هغه مونږ د خپلو کتونکو دپاره مختص کړي او په هغې باندې مونږ د کتونکو چې کوم دی کمنټس اخلو او د هغوی لایف کالونه د ځان سره شاملو او که د هغوی څه مسلې او یا د هغوی مونږ له څه رایه راکول غواړي، څه مشوره راکول غواړي، نو هغه مونږ د ځان سره په پروګرام کې شاملو. نو نن هم چې کوم دی نو ورځ چې کوم ده هغه زمونږ د کتونکو دپاره مختص ده. د هغوی لایف کالونه به هم اخلو او د هغوی سره به د کمنټسو په لاره باندې هم ګپ شپ لګو. که څوک زموږ سره په پروګرام کې شرکت کول غواړي نو هغوی دپاره دغه مشوره ده چې په کمنټس کې چې دا کوم لینک بار بار شیر کیږي نو تاسو دغه کاپي کړئ او زموږ سره په ګوګل کروم کې دغه کولاو کوئ او زموږ سره په پروګرام کې باقاعده بیا تاسو شریکېدی شئ، راتلی شئ زموږ سره. کمنټس په لبه راځو. زموږ سره ندیم بادشاه صاحب دی او هغوی سلامونه کوي. وعلیکم سلام وروره، په خیر راغلی درته وایو، هرکلی درته وایو ندیم باچا په خپل پروګرام کې. او څه ویل غواړئ، څه زموږ سره څه مشوره راکول غواړئ یا څه ستاسو اظهار رایې چې کوم ده هغه به موږ د ځان سره شاملو په پروګرام کې. شهاب خان د تحصیلي بریکوټ هم موږ مجموعي همیشه خبره کوو د مجموعي صورتحال، بیا د کوټې کلي چې کوم صورتحال دی په هغې باندې موږ خبرې اترې کوو د کرونا وایرس د حوالې سره. نن به دغه خبره وکړو چې کوم زموږ د روژې چې کوم دی نو 2 اعشاریې چې کوم دی هغه تقریبا پوره شوې سبا به پوره کېږي. نو روژه څنګه روانه ده او حالات څنګه دي په تحصیلي بریکوټ کې، مجموعي صورتحال څه ویني؟ بالکل. که تاسو وګورئ نو خلکو وایي چې یاره حالات خراب دي او روژه په سر ده. نو روژه الحمدلله هغه
الله د طرفه او الله پاک چې دی د هغې هغه په خپله باندې چې دی ذمه اخیستې ده. نو الحمدلله شکر الحمدلله ماشاءالله تقریبا دا دویمه عشره چې دا هغه په ختمېدو ده انشاءالله سبا به هغه پوره شي. او بل یو پلس پوینټ به زه دلته کې د خپلو کتونکو سره شریک کړم او خاص کر تاسو ته به ووایم چې د سبا انشاءالله سبا د مازدیګر د لمانځه نه پس به خلک چې دی اعتکاف کې به کښېني. نو دا پلس پوینټ دی. نو داسې کتونکي به هم زمونږ سره وي چې هغوی به اعتکاف ته کښېني. نو نور هم که څوک مطلب چاله میسج ورکول غواړي ډېره ښه لار ده او ښه خبره ده، ځکه چې د اعتکاف به زه تاسو ته یو مثال درکړم. زمونږ په جومات کې درس کېږي، نو زمونږ مولوي صاحب د اعتکاف په حواله باندې دغه خبره وکړه چې د اعتکاف مثال داسې دی چې یو سړی چې دی که نه د هغه بچي مطلب یو پلار دی د هغه زوی او هغه بچی ولګي او د پلار یې د دې پیسې نه نیولې چې یاره بابا یا ابوجي یا پلاره ماله به دا شی راکې. نو اکثر که تاسو وګورئ د پلار قهر شي، خو چې ډېر زیات تنګ شي نو بیا ول هغه څیز چې دی هغه د خپل بچي له ورکړي. نو دغه مثال چې دی د دې اعتکاف دی. نو چې څومره هم ملګري دې کوشش وکړي انشاءالله زما هم اراده ده انشاءالله زه به هم کښېنم چې څومره هم کتونکي دي. نو دغه چې دی لکه پلس پوینټ دی. بل د حالاتو خبره تاسو وکړه، نو حالات که مونږ مجموعي وګورو نو څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي، خو بیا هم ریاست زمونږ چې دی هغه چې مونږ ته څه وایي نو مونږ به هغه خپل احتیاطي تدابیر چې دی هغه به مونږ خپلو، ځکه چې که زه احتیاط وکړم خو دا زما فایده ده، زما د ژوند فایده ده، زما د صحت فایده ده. نو چې حکومت او ریاست مونږ ته سم وایي نو مونږ له پکار دی چې په هغې باندې عمل درآمد وکړو. بالکل کمنټس په راځو زموږ سره چې کوم دی نو عارف جانی دی، هغوی سلامونه کوي مونږ ته. وعلیکم السلام وروره، ډېره مننه چې په پروګرام کې زموږ سره شریک یې او زموږ د ماتې ګوډې خبرې تاسو اورئ. ډېره مننه. زموږ سره چې کوم دی بل ملګری دانش خان دی او هغه وایي چې السلام علیکم، ستاسو خبره بالکل ټیک ده او زه به انشاءالله سبا اعتکاف کې کښېنم. وعلیکم السلام دانش خان، ډېره مننه چې په پروګرام کې زموږ سره شریک یې او دغه ډېره ښکلې او د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ په ژوند کې چې کوم دی مونږ له یو پېره بیا الله دغه موقع راکړې ده، دغه موقع زموږ په لاس راغلی چې مونږ روژې ونیسو، عبادت وکړو او دغه روژه او اعتکاف او دا زموږ په قسمت کې یو پېره بیا مونږ الله نصیب کړي دي. او دغه ټول ملګرو ته به دا هم ریکویسټ کوم شهاب خان چې کوم زموږ ملګري په اعتکاف کې کښېني چې هغه خصوصي دعاګانې د دې حالاتو په دغه کې وکړي، د خپل ملک لپاره او خصوصا د پښتنو لپاره، د پښتونخوا لپاره، د ټولو مسلمانانو لپاره چې الله دغه وبا د دغه ټولې دنیا نه ختم کړي او زموږ ژوند چې کوم دی هغه دنیا چې کومه ده هغه یو پېره بیا معمول طرف ته راشي او خلک هغه ژوندونه چې کوم دی هغه یو پېره بیا هغه ژوند معمول طرف ته راشي او د خوشحالو هغه ژوند بیا شروع شي انشاءالله. همدغسې به کېږي انشاءالله. زمونږ چې څومره هم کتونکي دي نو څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه چې سبا چې دی هغه دویمه عشره به ختمېدو ده او خلک به اعتکاف ته کښېني. نو دغسې زمونږ دانش رور چې دی هغه په خپل کمنټ کې خپل خبره وکړه چې مونږ زه به کښېنم. نو دغسې چې څومره هم دي کوشش وکړئ سټریټ فارورډ او ساده میسج دی، ځکه چې دا زموږ سره چانس دی. د هغې وجه دا ده که مخکې به څوک اعتکاف ته نه کښېناستل نو خلکو به یاره زه ډیوټۍ له ځم یا زما دا کار دی یا زه ټیک ده اوس هم د هر چا کار نه وي، زه دا نه یم د هغې تایید نه کوم چې یا تاسو خپل کار پرېږدئ یا، خو بیا هم دا زمونږ دپاره دا حالات چې دي دا یو قسم چانس دی زمونږ سره چې مونږ کوشش وکړو مونږ کښېنو نو دا به زمونږ د ژوند دپاره او د آخرت دپاره چې دی دا به ډېره غټه د کامیابۍ ذریعه. بالکل. شهاب احمد وایي چې کیسونه چې کوم دی په کوټه کې چې کوم زاړه کیسونه دي هغه ښه کېدو طرف ته روان دي او نیګیټیو شوي دي. بالکل الله دې وکړي چې څومره هم مریضان دي هغه که په زموږ په کلي کې دي او که داسې په ټول علاقه کې دي او په پوره پاکستان کې دي، الله دې ورله صحتونه ورکړي او الله دې وکړي چې دغه وبا چې کوم دی هغه زموږ د ملک نه ختم شي او ژوند یو پېره بیا معمول طرف ته راشي. شهاب خان ډېر غیر یقیني غونډه کې صورتحال دی، څوک څه وایي څوک څه وایي، د چا په خبره سړی یقین وکړي هغه اندازه سړي ته نه لګي چې یاره
څوک صحیح وایي څوک غلطه وایي د چا په خبره یقین وکړم او د چا په هغې ونه کړم. بالکل نو ډېر غیر یقیني صورتحال دی. الله دې موږ د دغې فتنو د دې دور نه د دې حساب کتاب نه چې کوم دی موږ په خپل امان کې وساتي او الله دې په خپل فضل باندې دې دا شی ختم کړي. بالکل که تاسو وګورئ نو اوورال لکه که زمانه څوک تپوس کړي زه یو خبره وکړم بیا که د بل چا نه بل څوک تپوس کړي هغه بله خبره کوي. نو الله ته مې دې توبې داسې وبا راغلې ده چې سهل یې نشته سب داسې لکه فاینل خبره څوک هم نشي کولی. څوک وایي حالات ټیک دي څوک وایي دا ګپ دی څوک وایي د رشته دي. موږ به خپله لکه حق ریان یو چې د چا په خبره باندې بالکل. او داسې یو عام سړی چې دی نو د هغه ذهن ډېر کنفیوز دی چې لکه ټیک ته که موږ دا ووایو چې اوکې دا شی شته دی او راغلی دی او ډېر مریضان پکې موږ ولیدل خو بیا سړی دا سوچ کوي چې دا به د کومې پورې دا به کله ختمېږي څوک دا ویلی نه شي. لکه غټ غټ ملکونه چې کوم دي هغه یا غټ غټ ملکونه حکومتونه د دې سره ډاکټران ساینسدانان هغوی څه نه شي ویلی چې یاره دا شی به د کومې پورې او دا به کله ختمېږي. بالکل بالکل. نو صورتحال ډېر غیر یقیني دی خو بس د الله نه به د خیر سوال کوو. زما یو خبره ذهن له راځي هسې که اوورال مونږ وګورو نو دا وبا چې کومه ده د کرونا وایرس په شکل کې چې کومه راغلې ده شته یا نشته یا هر څه چې دی هغه الله ته پته ده. خو بیا هم قدرتي خبره ده چې لکه مینټلي مونږ بالکل خراب شوي یو. د هغې وجه دا ده چې مونږ لکه که مونږ وایو چې په یو ځای کې اوس پرس که په یو ځای کې حالات ټیک دي مونږ ته پته وي چې یاره په دې ځای کې لا کیس مخې ته نه دی راغلی. خو بیا هم لکه چې څوک داسې لاس میلاوی ولې زموږ د پښتنو روایات دي که نه زموږ د کلچر ریسې دي ده نو بیا هم غیره پیدا شوې ده. نو الله پاک دې رحم وکړي الله پاک دې دا ختم کړي. بالکل. کتونکو ته په دغه وایم چې که څومره ملګري زموږ سره په دې پروګرام کې شریک دي او موږ ګوري په دې ټایم کې نو دغه ملګري که زموږ سره په لایو کال کې راتلل غواړي نو زموږ دا ویډیو چې تاسو کله کلیک کوئ دې باندې نو تاسو ته به لاندې یو لینک ښکاري. هغه لینک چې تاسو کاپي کوئ او په ګوګل کروم کې کولاو کوئ نو زموږ سره په پروګرام کې براه راست شریکېدی شئ. دې نه علاوه دغه لینک چې کوم دی نو دا په دې کمنټ سیکشن کې چې کوم دی هم بار بار ریپیټ کېږي بار بار په دغه کې هم راځي. دغه ځای نه هم تاسو کاپي کولی شئ او زموږ سره په پروګرام کې براه راست شریکېدی شئ. دې نه علاوه که تاسو غواړئ چې زموږ سره د کمنټس په لاره باندې خپله څه خبره شریکه کوئ څه رایه راله راکوئ یا څه مشوره راکول غواړئ یا تاسو خپله څه خبره زموږ د پلیټفارم په ذریعه باندې کول غواړئ نو هغه هم تاسو کولی شئ د کمنټس په لاره باندې او د لایو کال دواړو په ذریعه. بالکل بالکل. چونکې روژه ده او دا داسې میاشت ده چې هر سړی دا ووایي چې یاره زه څه نه څه میسج چې دی د خپل ورونو ته د خپلو عزیزانو ته ورکړم. بلکې مونږ وګورو زمونږ داسې ورونه دي چې هغه په بهر ملکونو کې ناست دي مسافر دي او هغوی چونکې بهر ته نشي راوتی چېرته تللی راتلی نشي نو د هغوی په زړونو کې ډېرې خبرې جمع شوي. نو چې څومره هم زمونږ خاص کر مسافر ورونه دي او دا وخت مونږ ګوري نو که ستاسو څه خبرې اترې نو بالکل تاسو زموږ سره لایو چې دی هغه سوال زموږ نه کولی شئ یا تاسو خپل خبر د میسج په ذریعه زموږ د کتونکو سره شریکولی شئ. بالکل. شیرزاده صاحب سلامونه کوي جی. وعلیکم السلام. ستاسو سلام قبول دی جی او ډېره مننه چې په پروګرام کې راسره شریک یئ او زموږ دغه پروګرام د سره مخې ته شیر کوئ هم دغه به ستاسو زموږ سره یو قسم له سپورټ وي چې تاسو زموږ پروګرامونه خوښوئ شیر کوئ نو ستاسو په ذریعه به زموږ سره نور ملګري هم راځي. عارف جاني وایي چې شاه صاحب د سرکاري دفترې ټولې کولاو دي او که نه او که نه دي نو کله به کولاویږي. خیر جی. سرکاري دفترې خو داسې دی چې تقریبا خو زیاتې خو کولاو دي. جی بالکل. ځکه چې نوټیفیکیشن پکې جاري شوی ده کې پکې ګورنمنټ ته زیاتې خو کولاو دي او کومې چې نه دي کولاو نو د هغوی هم هغه خپل محکمې چې کومې دي هغوی بیا نوټیفیکیشنز جاري کړي دي. بالکل. نومان سواتی زموږ سره دی او سلامونه کوي. وعلیکم السلام. هرکلی درته وایو وروره پروګرام د سره مخې ته شیر کړه چې نور هم ملګري راشي او څه سوالونه ستاسو په ذهن کې نو بالکل تاسو زموږ نه کولی شئ. نومان وایي چې څنګه یې باچا خیر دی جی. ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه. مراد خان زموږ سره دی. سلام. وعلیکم السلام. ډېره مننه په پروګرام کې د شرکت کولو د لایو راتلو کوشش هم وکړئ او اکبر شاه د زموږ مشر ورور شهاب خان ته سلام کوي. وعلیکم السلام. ډېره مننه خانه چې پروګرام ته راغلی
خانه سپیشل سلام زما د طرف هم قبول کړئ او دا راته ووایه چې ستاسو څه صورتحال دی د امارات. بالکل څومره ملګري چې هم زموږ سره راځي هغوی ته دغه ریکویسټ کوو چې پروګرام د سره مخې ته شیر کړي او زموږ سره په لایف کال کې هم که څوک راتلل غواړي نو لینک چې د دې پروګرام کوم دی د دې تاسو زموږ سره د لینک په ذریعه باندې شریکېدای شئ نه چې د فیسبوک په ذریعه باندې تاسو دغه لینک کاپي کړئ او هغه لینک چې کوم دی نو هغه د دې ویډیو چې تاسو کله کلیک کړئ نو په دې کې لاندې به تاسو ته ښکاري هغه لینک چې کوم دی هغه کاپي کړئ او بیا زموږ هغه لینک په ګوګل کروم کې کولاو کړئ نو تاسو به زموږ سره په دې پروګرام کې بیا شریکېدای شئ. پروګرس لګ ډېر ګران دی خو بیا هم که کوشش وکړئ نو راتلی شئ زموږ سره. نو من سواتوي چې کال نه کېږي نو کال تاسو دغه طریقه چې ما تاسو ته کوم وښوله به دغه طریقه باندې راشئ نو ستاسو کال به بیا زموږ سره میلاو شي. ملک تلیمن خان زموږ سره دی وایي باچا سلامونه کوم شهاب ته هم سلامونه. وعلیکم السلام ډیره مننه ملک صاحب پروګرام ته براتلو تاسو ته هرکلی او بخیر راغلی وایو. ډیره مننه خپل تاسو د سلامونو او عبید خان عبید دی زموږ سره هغه چې سلامونه سلام نه بد دا خبره کوم چې د وبا ختمه چانس نشته نو بیا د شیډول چې جاری شوی دی نو بیا دا څنګه چللی پوهه نه یو او د هر پیج نه شیر شوی. عبید خان وروره د دې نه مخکې که تاسو دا پروګرام د شروع نه ګورئ نو موږ هم دا خبره وکړه چې ډېر غیر یقیني صورتحال دی او څوک هم دا نشي ویلی چې دا وبا به کله ختمیږي او دا به د دې مخې ته به څه کېږي دا یو کس نه دی نه چا ویلي دي تر اوسه پورې او نه څوک ویلی شي د دې په باره کې کنفرم خبره نشته دی. غټ خو وایي چې غټ حکومتونه چې دي هغوی د دې په باره کې څه پیشګویي نشي کولی ساینسدانانو څه نه دي ویلي ډاکټران څه نشي ویلی نو عام ولس چې کوم دی عام وګړی چې کوم دی هغه خو واقعي چې ډېر کنفیوز دی چې یاره مخې ته به څه صورتحال خو بهرحال موږ مسلمانان یو او خپل الله به یقین ساتو چې انشاءالله هره شپه پسې چې کوم دی ورځ خامخا راځي سهار خامخا راځي نو دا وبا به هم الله ختمه کړي او ژوند به یو پیره بیا چې کوم دی هغه به معمول طرف ته راشي. دغه زموږ د خپل الله نه تمه ده او دغه امید چې کوم دی په هغې باندې ژوند تېرېدی شي او امید چې کوم دی هغه چېرته هم نه دي پرېښودل پکار. بالکل انشاءالله موږ به نور خو زموږ څه وس نه رسي خو بس دغه ده چې دا شکر دی چې دا میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې هر سوال چې دی هېڅ پته نه لګي چې کم ټایم قبلېږي نو کوشش کوئ چې الله طرف ته رجوع وکړئ او د دې حالاتو دپاره خصوصي دواګانې غواړئ. زه به درته خپله خبره وکړم چې زموږ په جومات کې هره ورځ هر سهار مونځ چې څومره لکه 15 وخته مونځ کېږي نو د حالاتو دپاره خامخا دوا غوښتلی کېږي نو څومره هم چې دا خلک دي نو خامخا که تاسو په جومات کې دوا کېږي به خامخا به کېږي ظاهره خبره ده چې به هر چا حالات داسې دي نو که نه کېږي نو تاسو خپل پیش امام سره خبره وکړئ چې لکه چې هر یو مونځ کېږي نو د دې حالاتو دپاره تاسو سپیشل دوا غواړئ چې الله پاک یې ښې طرف ته راولي. بالکل ندیم بادشاه صاحب وایي چې یاره د وابډا والا په کوټه کې ډېر زیاتې راغیستی دی میټر یې نه چک کوي او بیلونه د تیر شوي کال د حسابه راغلي. ندیم صاحب زما خو چې څومره خیال دی نو څومره بیلونه چې ما وکتل او څومره د کومې پورې چې زما اندازه ده ما چې کوم خپل بیلونه کتلي دي نو هغوی کې خو داسې دی چې هغه بیلونه هغوی تقسیم کړي دي په 3 میاشتو په حساب کتاب باندې او بیل چې کوم دی هغه چې څومره راتلو نو د هغې نه اوس ډېر زیات کم بیل چې کوم دی هغه را روان دی خو بهرحال دغه یو مسله ده تاسو خبره وکړه او ډېر محکمو والا چې دی هغه زموږ دغه پروګرام ګوري هم اکثر نو هغوی ته به انشاءالله چې ستاسو دغه خبره رسېدلې هم وي. دې نه علاوه مختار حسین زموږ سره دی هغه وایي چې ټوټل ټیم ته سلامونه. وعلیکم السلام ډېره مننه ډېره مهرباني. خپل دا وایي ملک تلیمن خان چې باچا ما اورېدلی دي چې نن د مشین چم نه دوباره سیمپل یې اخیستی دي سبا به مشین چم کولاویږي که نه
خپل د داسې دی چې دلته کې واقعي چې ستاسو صحیح اورېدلي دي چې سیمپلز چې کوم دی هغه کلیکټ شوي دي د هغې ریزلټ چې کوم دی هغه به سبا ماسخوتن راځي او د هغې نه پس به بیا دغه د انتظامیې په لاس کې دی چې بیا هغوی څه فیصله کوي مخکې څه راځي مونږ ته نو هغه به د هغوی نه بیا پته لګي مونږ ته نو په دغې باره کې له قبل از وخت څه خبره نشو کولی شاه حسین یوسفزی پروفیسر صاحب زموږ سره دی هغه چې شهاب خان بزرګ ځوان دی نو ستا دوا به خامخا قبلي ان شاء الله ډیره مهرباني پروفیسر صاحب پروګرام کې پراتک درته هرکلی او په خیر راغلی وایو بس کوشش ته او ان شاء الله چې موږ مسلمانان یو او د نبی علی السلام امتیان یو نو بس زمونږ خو دوا وس کی دواګانې په غواړو او الله دې وکړي چې د حالات ښې طرف ته لاړ شي او هغه ژوند چې دی هغه په هغه زوړ حالات ته لاړ شي مطلب چې روا دوا شي هر سړی چې دی پریشانه دی هر چا ته تکلیف دی څوک په کورونو کې ناست دی څوک کوي هم نه دا په کوم ځای کې په ښکاره شوی نه خو بیا هم د یېرې د وجې نه چې دی څوک نه راوځي ان شاء الله کوشش دی پروفیسر صاحب ته ریکوست کوم که ټایم در سره وي نو هغه لینک کاپي کې په کروم کې کولاو کې زموږ سره په لایو پروګرام کې راشي تاسو اکثر د مزاق خبرې چې کوم دی هغه ډېرې سیریس خبرې چې کوم دی هغه ډېر ښه مزاق په انداز کې کوي نو د خلکو د ذهنونو به هم لږ بدل شي او د ټینشن نه چې کوم دی به هم لږ خلک خلاص شي که ټایم در سره وي نو خامخا راشي دوا خان رور زموږ سره د ملیشیا نه زموږ سره په پروګرام شریک دی او هغه وایي چې السلام علیکم باچا څنګه حال دی جی خیر دی شکر دی رور وعلیکم السلام ډېره مننه چې په پروګرام کې را سره شریک یې او پروګرام د سره مخې ته شیر ضرور کوي زموږ په پروګرام کې د شرکت کولو ستاسو ډېره مننه چې تاسو زموږ دغه ماتې ګوډې خبرې چې کومې دي هغه اورئ او موږ برداشت کوئ او زموږ دغه پروګرام خوښوئ نو د خپلو کتونکو د ایم پی نیوز د مینوالو ډېره زیاته مننه کوم شهاب خان ایم پی نیوز چې کوم دی هغه الموسټ 80,000 فالوورز شول که خیر نو دا زموږ د دغه مینوالو مینه ده چې زموږ سره یو ځای دي او موږ ګوري او زموږ د ماتې ګوډې خبرې برداشت کوي او په دومره غټ تعداد کې چې کوم دی زموږ سره شریک دي زموږ په دغه پاڼه باندې بالکل بالکل څومره چې زمونږ کتونکي دي دا وخت مونږ ګوري نو ریکوست به زه دغه کوم چې دا پروګرام د سره مخې ته شیر کړئ ځکه چې په تاسو کې به داسې قسم مینوالي چې هغه به په دې حالاتو باندې ډېرې ښې خبرې کولی شي خو چونکې هغو ته به ستاسو خبره چې هغه پلیټفارم نه میلاویږي نو راشئ چې ستاسو په زړه باندې څومره هم څه خبرې دي نو هغه بالکل تاسو زموږ سره سټریټ کولی شئ بالکل زموږ ریګولر چې کوم کالرز دي هغه زما په خیال چې نن زموږ سره په پروګرام کې نه دي شریک او که څوک یي نو هغه راسره خامخا شریک شي دوا خان وایي چې الحمدلله چې زه خو ورته په انتظار ناست یم وروره ډېره مننه وروره ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ او دا هم ستاسو د ملګرو مینه ده چې موږ دومره برداشت کوي او زموږ څه حیثیت دی موږ به څه خبرې وکړو او دومره ده چې هغه مینوال دي زموږ سره مینه کوي زموږ د پیج سره چې کوم دی مینه کوي او د هغوی په سپورټ باندې چې کوم دی نن الحمدلله 80,000 کسان چې کوم دی هغوی په دغه پروګرام کې په دې پیج کې زموږ سره شریک دي سلیم ګبراجي وایي چې کال مې نو وروره موږ نشو کال کولی تا ته تو موږ ته کال کولی شي او د هغې چې کوم طریقه کار دی هغه دا دی چې په دا ویډیو چې تاسو کوم ګورئ په دې باندې تاسو کله کلیک کوئ نو تاسو ته به لاندې یو لینک ښکاري هغه لینک کاپي کوئ او په ګوګل کروم کې کولاو کوئ بیا تاسو زموږ سره په دې پروګرام کې چې کوم دی شریک کېدی شئ اکبر شاه وایي چې شهاب خان بہت دن کے بعد اسٹوڈیو میں آئے ہو بالکل خانه ما خو تاسو ته د پروګرام په اوله سر کې وایي چې حالات داسې دي چې موږ انسانان ویریږو او بیا د کوټې به زه خاص کار خبره وکړم چې په کوټه کې چې دې حالات ټیک نه دي نو اوس هم زه چې راتلم نو ډېر په مشکله باندې راغلم خو بس صرف د دې خپلو مینوالو دپاره او د دې کتونکو سره مې خبرو د انتهایي زړه شوی وم چې خامخا د دوی سره میلاو شم خبرې وکړم نو خانه ستاسو خبره بالکل ټیک ده زه کافي وخت چې دی کافي وخت بعد زه راغلم او کېناستم دلته
بالکل. او داسې دی چې اوس کوټه کې د کله نه دا مسله جوړه شوې نو موږ به ریپورټ هم نشو تللی او زیات دلته کې هم دغه نو زموږ اکټیویټیز چې کومونه هغه به زیات د ریپورټ نه ول. نو موږ د ریپورټ چې کوم زموږ دفتر دی نو هغه موږ تقریبا کلوز دی د دې روزې پروژې کې. نو موږ د هغې د وجې نه هلته هم نشو تللی او دوی دلته چې کوم دی نو هم زیات نه راځي. شهاب خان ماته یو کال راځي زه به دا کال واخلم ضروري دی او تاسو پروګرام جاري ساتئ. عارف جاني زموږ سره کمنټ وکړو وایي چې ښه جي ډېره مننه شکریه که ستاسو خوښه وي نو سوال زما دا دی چې د کله نه کرونا شروع شوي ده نو تقریبا 4 پروګرامونه آنلاین رجسټریشن شروع کړي ول خو چې تا هم تسلی بخش جواب نه دی راغلی. چاته هم تسلی بخش جواب نه دی راغلی. بله ما هم ډیرو غریبو له آنلاین رجسټریشن کړی دی خو بس پته یې ونه لګېده. بس صرف اعلانونه دي او تشې خبرې. حکومت نه سرلیک عارف جانې ستاسو په دې خبره باندې زه پوه شوم. ستاسو د خبرې دغه مطلب دی چې تاسو کافي خلکو له چې دی هغه آنلاین رجسټریشن کړی دی د پیسو دپاره کوم آی تھنک چې احساس پروګرام چې دی هغه تاسو یادوئ. نو داسې دی چې زما په خپله د احساس پروګرام چې کوم ممبرز دي او په هغې کې کوم کار کوي نو زه به درته خپله پرسنلي خبره وکړم چې زما د هغوی سره لږې ورځې مخکې خبرې اترې شوې نو هغوی ما ته په خپله وینا کې دغه ووایي چې یاره چې کم کور کې یا په کم فیملی کې چې دی د چا پاسپورټ جوړ شوي د هغوی دا پیسې نه کېږي یا د دې نه علاوه چې د چا په شناختي کارډ یا د چا په نوم باندې ګاډي یا ځمکه یا کوري یا نور څه کاروباري مطلب کم خلک چې صاحب حیثیت خو د دې پاسپورټ دا خبره به پکې زو دوباره وکړم. زه به انشاءالله تاسو ذهن او تاسو کنسپټ چې دی هغه به زه کلیر کړم. ما ته هغوی په خپله وینا کې دغه ووایي چې داسې خلک هم شته چې د هغوی پاسپورټ شته ویزه بالکل سټیک ده او د ملک نه بهر دي او د هغوی فیملي ته چې دی هغه پیسې میلاو شوي دي. خو بیا د دې سره به زه دغه ووایم چې هغوی ما ته په خپله وینا کې دغه ووایي چې داسې خلک شته چې پاسپورټ یې جوړ کړی دی د دې ملک نه هم نه دي وتي ویزه پې هم نه ده لګېدلې خو چونکې پاسپورټ یې جوړ کړی دی نو د هغې په وجه چې دی هغوی ته هغه پیسې نه میلاویږي. خو بیا هم اوس به زه تاسو ته یو بله طریقه وښیم. زما یقین دی چې آنلاین هغه هم کېږي چې څوک چې د چا د طرفه چې تاسو پیسې چاله کول غواړئ نو د هغوی شناختي کارډ نمبر دی آی تھنک او موبایل نمبر خو بیا هم په دغه صورت کې دا د هغې چا کېږي کوم چې مزدور کاری او د چا سره کار کوي. نو فار ایگزامپل ستا سره اوس یو مزدور کار کوي نو بالکل تو په خپل نوم باندې هغه آنلاین رجسټریشن چې دی هغه کولی شي. پروګرام در سره مخې ته خامخا شیر کوي. زموږ سره زموږ بل ورور دی دوا خان هغه وایي چې باچا ماشاءالله ډېر ښه مزیدارې خبرې کوئ چې مونږ به دې صحیح زده کړو. نو ډېره مننه دوا خان صاحب. بالکل زمونږ همیشه دغه کوشش دی چې ستاسو سره خبرې اترې وکړو او تاسو ته چې دی د دې علاقې کوم چې زمونږ د تحصیلي ریپورټ خصوصا صحیح او هغه راوړو ستاسو سره شریک کړو. دا لایو پروګرام چې دی زما همیشه دغه کوشش چې د ملک نه څومره هم بهر خلک ناسي او نن سبا چې دی تاسو ټولو ته پته ده حالات چې دی خراب دي حالات ټیک نه دي نو خلک تنګېږي نو د دغې وجې نه چې دی مونږ کوشش کوو او ستاسو دپاره دغه پروګرام راوړو. نو ډېره مهرباني ډېره شکریه ستاسو ادا کوم. افراسیاب صاحب زموږ سره راغی وایي چې مظفر شاه باچا تاسو ته سلام پروګرام ډېر خوندور دی او مونږ یې ډېر په شوق ګورو او ډېر ښه معلومات ورکوئ. الله پاک مو کامیاب کړه. افراسیاب صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی او پخیر راغلی وایو. ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه. ظاهره خبره ده دا ستاسو دغه مینه ده زمونږ سلک ډېر کوشش وي او ستاسو ډېره مینه ده نو وروره ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو پروګرام په شوق ګورئ او
معلومات چې دی هغه زمونږ حق دی، زمونږ فرض جوړیږي چې مونږ خامخا سنه معلومات چې دی هغه تاسو له درکو. نو چې د چا هم په زړه څه خبره اتري څه خبرې اتري نو هغه زمونږ سره تاسو شریکولی شئ، مونږ به تاسو ته د هغې جواب چې دی درکو. بل به زه تاسو ته بار بار چې دی ما د پروګرام په اوله سر کې هم دا خبره وکړه چې تاسو ته پته ده د روژې میاشت ده او انشاءالله سبا که خیر چې دی د روژې دویم عشره چې دی هغه به پوره کېږي. نو سبا که خیر به انشاءالله چې دی د مازدیګر د مانځه نه پس خلک اعتکاف ته کښېني. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې په دغه اعتکاف کې خامخا شریک شئ، ځکه چې نن سبا زما په خیال چې د هر چا سره به چې دی نو ټایم ضروري. دې نه علاوه زه به خپلو کتونکو ته دغه ووایم کوم چې زموږ مسافرونه دي د ملک نه بهر دي، نو انشاءالله خصوصا سعودي عرب کې چې کوم زموږ وروڼه ناست دي نو تاسو هم کوشش وکړئ چې حرم شریف ته لاړ شئ او د دې خپل ملک دپاره بلکې د پوره دنیا دپاره، ځکه چې دا په ټول انسانیت باندې چې دی هغه بوج دی او هغه وبا ده. نو تاسو د دې خپل خلکو دپاره د خپلو مسلمانانو وروڼو دپاره خصوصا دعاګانې وکړئ چې الله پاک دا وبا چې دی هغه ختمه کړي. زمونږ دواخان صاحب وایي چې مونږ چې ډېر په مشکل کې یو وروره، نن سبا تقریبا 2 میاشتې وشوې په دیرو کې ناست یو وروره. بلکل مونږ ته پته ده وروره دا ډېر ګران کار دی. زه به خپله خبره وکړم، مونږ په خپل وطن کې ژوند تېرو ژوند کوو، نو چونکې حالات ټیک نه دي، دا په پوره دنیا کې ټیک نه دي، خو بیا هم مونږ په خپل کور کې یو، د خپلو خویندو وروڼو سره یو، د مور پلار سره یو، د وروڼو عزیزانو سره یو، مالدارو سره یو. نو زمونږ هغه ژوند چې دی هغه بیا هم په څه نه څه طریقه هغه روا دوایي او هغه تېرېږي. خو خصوصا زه بار بار د مسافرو وروڼو چې دی دغه خبرې کوم چې ای دې تاسو دواخان صاحب خبره واورېده چې له 2 میاشتو چې دی 2 میاشتو وشوې او مونږ په دیرو کې ناست یو. نو انشاءالله چې زمونږ به کوشش یې الله پاک دې وکړي چې ستاسو دا مشکلات هم ختم شي. بله خبره که تاسو په دیرو کې ناست یې نو تاسو خصوصا چې دی لکه د دې وبا دپاره دواګانې غواړئ، ځکه چې ستاسو دواګانې هم ډېرې زر قبلېږي، ځکه چې د ملک نه تاسو بهر یئ، تاسو مسافر یئ. نو انشاءالله چې دی الله پاک به رحم کوي او دا حالات ته چې دی ټیک کېږي. دواخان صاحب بیا کمنټ وکړو زموږ سره، وایي چې الله دې رحم وکړي. نو امین وروره، بلکل الله پاک دې رحم وکړي. د الله نه په سوال کوو چې دا وبا چې کومه راغلې ده الله پاک دې په خپلو قدرتونو باندې ختمه کړي. د هر چا په ذهن کې عجیبه عجیبه سوالونه راځي، څوک یو څه وایي، څوک بل څه وایي، څوک وایي چې یاره دا شته، څوک وایي نشته. نو بیا هم زه بار بار دغه خبره کوم چې حکومت چې مونږ ته څه وایي نو مونږ له پکار دی چې مونږ په هغې باندې عمل وکړو او احتیاطي تدابیر چې دی هغه مونږ اختیار کړو. دا وخت چې دی زمونږ پروګرام لایو تاسو ګورئ، زمونږ پروګرام هر ورځ چې دی ستاسو دپاره وي. نو چې څومره هم زمونږ کتونکي دي زمونږ سره دا وخت د کمنټ په لاره باندې شرکت کوي، نو تاسو ته به زه یو ریکویسټ کوم چې دا پروګرام د سره مخې ته شیر کړئ چې نور ملګري راشي زمونږ سره دا پروګرام وګوري. که د چا په ذهن کې څه سوال یا څوک څه تپوس کول غواړي نو بلکل زمونږ په ترو باندې تاسو زمونږ نه تپوس کولی شئ، یا د دې خپلو کتونکو نه تپوس کولی شئ، یا د دې نه علاوه د چا په ذهن کې څه میسیج د خپلو وروڼو دپاره، د خپلو پښتنو دپاره، خاص کر مسافر وروڼه چې کوم دي د هغوی په ذهن کې ډېر سوالونه راځي، نو بلکل تاسو زمونږ په دې پلیټ فارم او خاص کر زمونږ په دې لایو پروګرام کې چې دی تاسو هغه خپلې پوښتنې کولی شئ. زمونږ سره زمونږ چې څومره وروڼه دا وخت راځي بار بار به دغه ریکویسټ کوم چې تاسو د پروګرام مخې ته شیر کړئ. روژې په حواله باندې به را سره څوک خبرې اترې شریکې کړي. زموږ سره افراسیاب صاحب دی، دواخان صاحب دی. دا راته ووایي چې افراسیاب صاحب تاسو په کم ملک کې ژوند تېروئ او د هغې ملک حالات څنګه دي په دغې راته ووایه. او د دې سره سره دواخان صاحب نه هم زما دغه پوښتنه ده چې تاسو په هم زما په خیال چې په بهر یئ، تاسو په خپله وینا کې دغه ووایي چې مونږ 2 میاشتې وشوې او مونږ چې دی ناست یو. نو بلکل تاسو زمونږ نه تاسو مونږ ته دغه ووایئ چې ستاسو په کم ملک کې ژوند تېروئ او په هغې کې حالات څه دي، د هغې ملک حکومت څه وایي.
زموږ سره ډېر کتونکي راځي. الله پاک دې رحم وکړي. او زموږ سره زموږ یو ورور راغی، خان روزین دی که روکسین دی، سوري برادر، په دې نوم دې پوهېږم نه، خو خان بای په خپل پروګرام کې درته هرکلی او پخیر راغلی وایم. پخیر راغلی. او هغوی په خپل کمنټ کې دغه وینا کوي چې سلام ان پی نیوز ټیم. نو وعلیکم السلام وروره، ډېره ډېره مهرباني، ډېره مننه، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. زمونږ دا پروګرام چې دی صرف ستاسو دپاره دی، خاص کر. نو تاسو ته به زه یو ریکوست دغه بار بار کوم چې زمونږ دا پروګرام چې دی مخې ته شیر کړئ. او ستاسو دا سلام چې دی دا مونږ ته قبول دی، زمونږ پوره ټیم ته قبول دی. زما ورور زما ملګری مظفر شاه صاحب هم زمونږ سره په دې پروګرام کې شته، خو چونکې هغه ته یو کال راغی، نو د هغې کال په وجه چې دی هغه فلحال نشته. انشاءالله چې ډېر ژر به ستاسو سره شریک شي. خان بای دا راته ووایه چې په کوم ځای کې ژوند تېرې او حالات څه دي د هغه ځای. زموږ سره بل ورور راغی، امین خان بای. امین خان صاحب وایي چې ماشاءالله زبردست. نو امین خان صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او په خیر راغلی وایم. ستړي مه شئ، ډېره ډېره مهرباني ستاسو د کمنټ کولو. که ستاسو په ذهن کې زموږ څه سوال نو بالکل تاسو زموږ سره په دې لایف کال هم راتلی شئ او زموږ نه چې دی هغه سوالونه کولی شئ. بل زموږ چې څومره هم کتونکي دي او په هر ځای کې ژوند تېروي، هغه که په پاکستان کې، هغه که په دوبۍ کې، که په سعودي عرب کې، د دې نه علاوه ملیشیا کې زموږ ډېر کتونکي دي. نو یو ریکوست ورته زه پرسنلي کوم چې تاسو په کوم ملک کې هم ژوند تېروئ، نو د هغې ملک حکومت چې دی هغه تاسو ته څومره اعلانات کوي، څومره تاسو د یو کار نه منع کوي یا تاسو ته څه اډر کوي، نو بالکل هغه چې دی تاسو خپلوئ، هغه تاسو اختیاروئ. د هغې وجه صرف دغه ده چې انسان چې دی د انسان ژوند ډېر زیات قیمتي دی. نو دا صرف حکومت چې دی هغه ستاسو دپاره لګیایي، نو خامخا چې دی هغه دغه کوئ، اختیاروئ. دوا خان صاحب راغی زموږ سره کمنټ کوي، وایي چې جی په ملیشیا کې وروره اوس حالات ګزاره کوي، که خیري او نننی کس د بیمارۍ نننی وایي چې نننی کیس د بیمارۍ ډېر کم راغلي، نننی کیسونه چې دي ښه. نو بالکل دوا خان صاحب چې دی هغه تاسو ته کمنټ کتونکو ګورئ، وایي چې موږ په ملیشیا کې ژوند تېروو. نو دوا خان صاحب انشاءالله چې حالات به انشاءالله ښه شي. د هغې وجه دا ده چې خلک دواګانې کوي، ختمونه کوي، ډېرې خویندې میندې په کورونو کې ناستې دي او هغه سبقونه وایي خپل، او د رب نه چې دی سوالونه کوي چې الله پاک دا حالات چې دی هغه ټیک کړي. چونکې عموما زموږ د خلکو چې دی مسافر چې څومره دي نو هغه زموږ د دې پښتنو ډېر زیات دي، نو هغه د ملک نه بهر دي، نو د هغې په وجه چې دی په کور باندې ډېر بوج جوړېږي. نو کوشش دی او انشاءالله دعا ده د رب نه، الله دې وکړي چې دا حالات ښې طرف ته لاړ شي، او الله دې وکړي چې زموږ د ملک حالات بلکې د پوره دنیا حالات چې دی هغه واپس خپل معمول ته راشي او دا ژوند چې دی هغه روا دوا شي. چې څومره ملګري دا وخت مونږ ګوري، بار بار به دغه ریکوست کوم چې زموږ پروګرام خامخا مخې ته شیر کړئ چې نور ملګري هم زموږ سره راشي. زمونږ بل ملګری خان صاحب وایي چې وروره په لاهور کې یو، بس حالات خو نن سبا د کرونا باره کې ځای په ځای نیوز چلیږي او د کلي د حالاتو نه هم خبرېږو. نو ستاسو د چینل په ترو الله دې خپل رحم وکړي او په ټول مسلمانانو. بالکل وروره خان بای دغه خبره ده، زما دغه بار بار تاسو ته وینا ده چې مونږ له پکار دي چې مونږ دعاګانې کوو، مونږ نفلونه وکړو، الله ته چې دی دا وبا چې دا الله راوستې او الله پاک به ختموي. ما خبرې انتهایي ډېرې زیاتې وکړې، مرۍ مې ونه کړې. زه بخښنه غواړم کتونکو، یو کال ډېر ضروري و، هغې پسې لږ پاڅېدم او دا خان رخسان چې دی دا زموږ کلیوال دی، سجاد نومې دی.
جی جی سجاد ډېره مننه. سجاد چې کوم دی نو هغه هم د دې کرونا وایرس په باره کې یو د دې سره ښه واقفه ځکه دی چې دوی په خپله چې کوم دی د صحت د شعبې سره تعلق ساتي او په شیبت خانم هسپتال کې خپل خدمات ورکوي. نو ډېره مننه چې په پروګرام کې راسره شریک یې. ذاکر الله زموږ سره دی، وایي سلامونه قبول کوي. وعلیکم سلام ورور، ډېره مننه چې یو پېر بیا تاسو زموږ سره شریک یې په پروګرام کې. او سجاد صاحب چې کوم دی نو هغه سلامونه کوي. وعلیکم سلام، ډېره مننه. او د دې نه علاوه دوا خان هم زموږ سره دی، هغه چې زموږ دعا د ټولو دنیا لپاره انشاءالله الله دې وبا ختمه کړي. امین. ډېره مننه او الله دې وکړي چې ستاسو دغه دعاګانې چې کوم دی هغه قبول شي. ذاکر الله چې کوم دی نو سجاد ته خصوصي سلام وایي. او دې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره چې کوم دی نور ملګري هم دي. تاج محمد صاحب زموږ سره دی، وایي سلامونه باچاجي. وعلیکم سلام. ډېره مننه چې په پروګرام کې زموږ سره شریک یې. او نننی چې زموږ کوم پروګرام و هغه ستاسو سره و او موږ غوښتل چې تاسو زموږ سره شریک شئ او په ډېره ښه طریقه باندې چې کوم دی تاسو زموږ سره د کمنټس په لاره او کال کې خو څوک رانغلل. عبارت ټایم داسې وي چې اکثر خلک وزګار نه وي. نو بهرحال ستاسو دغه کمنټس چې کوم دي دا هم زموږ لپاره یو لوی حیثیت لري. او موږ داسې نه دی چې تاسو صرف کمنټس دلته وکړئ، موږ باقاعده بیا د دغې کمنټسو په باره کې هم د یو بل سره دغه ډسکس کوو. او د دغې که تاسو موږ له څه مشوره راکړي یا تاسو داسې څه خبره کړي نو هغه موږ باقاعده د هغې نه خپله اصلاح چې کوم دی هغه د کولو کوشش کوو. نو د ایم پی نیوز چې څومره هم کتونکي دي، څومره هم مینوال دي، هغه ټول چې کوم دی نو زموږ لپاره قابل قدر دی. یاسین بونیری صاحب زموږ سره دی، سلامونه کوي. جي وعلیکم السلام، ډېره مننه. او ذاکر الله صاحب وایي چې باچا نن څه ټاپک دی د پروګرام. نو وروره ذاکر الله صاحب نن څه خاص ټاپک نه و، نن موږ وایي چې د خپلو کتونکو سره به خبرې اترې وکړو او که د هغوی څه مشوره یا خبرې یا څه کول غواړي د دې پلیټ فارم په ذریعه باندې نو هغه زموږ سره شریک کولی شي. نن زموږ د پروګرام په دغه اړه باندې او شهاب خان د پروګرام وخت سرته رسي نو خپرونه به راغونډه کړو. او څومره کتونکي چې زموږ دي د هغو ټولو ډېره شکریا ادا کوو، ډېره مننه یې کوو چې زموږ سره په پروګرام کې شریک یي او زموږ سره هر وخت چې کوم دی هغه خپله رایې چې کوم دی مشوره چې کوم دی زموږ سره شریکوي. نو د ټولو ډېره زیاته مننه. په هر ځای کې چې اوسئ ښاد او آباد او بریالي اوسئ. تر یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له شهاب خان له اجازت ورکوئ. د لوی الله په امان.